سوالات جوابات سلسله شروع کو ګورو چې د وخت کې مونږ سره په لاین بسو کی او سبب الغواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اری سے بیو تاسو مې نه کولو. جی حضور بالکل سوال اوکے. دا زموږ دلته دی جمعات کې یو استاد دی کنه. خجی ښا. هغه ته چې لکه خلک خو ته ویلم نشي ځکه چې ډېر بدقیشن ما تخکاره شو. خجی ښا. هغه هر وخت په ټوپه جمع ورکوي کنه. او جی خلک ورته وی دا وی ته دې ته پټکې په سره وازه کړي زیات خلک په یو ځای جمع ورکوي کنه. او جی نو ما وی چې دا دې خکري بد کې سورکو زونکو وته ویو د دې ګرمه په موسم کې ز په خپل باندې پټکې کله کله نه پسرو موز د پاره نه جنا هغه صرف د جمعې په وړاندې پټکې په سره بالکل پټکې فرض یا واجب نه دی. د حضور علی السلام مبارک طریقه دا که هغه زړه غواړي نو پټکې د پسر کې بهشکه ثواب دی پکې. خو که پټکې پسر نه کو نو عوام د وسره په دې باندې چیړ چاړ نه کوي. که عوام وسره چیړ چاړ کوي نو د مولوی صاحب د پټکې نه پسرولو دونه ګناه نشته سونه چې د عوام او امام سره په پټکې باندې چیړ او جنگ او جدل باندې ګناه وي. مطلب لکه امام کو پټکې په سره نو خدا ثواب دی پکې او که په سره نه کنو عوامو پکې سکار نشته چې وي چې ولې د نره په سر کړي. صحیح دی. ډیر مننه کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبب غواړي بالکل خیریت ته دا مړ شي کنه دي او خو خلکو ته وی چې راشه خلک بیا وی چې دا سن په مړ کې ګداري شي. نه دا چې چاته الله پاک اسرائیل علی السلام رولیږي نو هغه سره به بیا دا بندزي مړو سره څوک نه زی او کومړي ته خوب کې وی چې راشه نو دا اس خوب دی یا به شیطانی وي خود دې اړو صدا مطلب دی نه چې غنی ته بمره جی او چې سجدي لکه نه لري کنه دوه تیرې به سجدي لګي چې درې به پیرو لګي بیا به مس په دوباره کې کنه نه بیا به سجده سهو کې بیا به سر نه مشي نه دقه منځ کافی دی خو اخر کې به سجده سهو اوکي جی ٹھیک شو نماز بدی اوچی دوباره موږ ته ضرورت نشته. که سجده سهو مسله در لنه درځي په مسله نه پیږي نو موږ دوباره د سره بیا کول پکار دی. جی او دا په دیوالونو چې خلک د الله نوم لیکي کنه یو ځای به زم د خپل ځای کې د الله نوم خلک لیکي په دې ګناګاری کې نه شي. نه په خپل ځای کې د الله پاک نوم مبارک لیکل پدې کې ګناه نشته. زګي په دیوالونو لیکي څو چې په ګیټونو لیکي داسي نو په ګیټم چې اوچت لیکل شي وي یا په دیوال باندې بر صفازه کې لیکل شي نو دې کې ګناه نشته. البته کور کې یا د کور نه بهر د ناله او د ډند یا د ډیران په غاړه د الله پاک نوم یا داسې نور مبارک کلمات لیکل ناجیز وي. جی او د رول مې کنه په دې سره د الله نوم لیکل راغله لیکل شو په دې سره د الله نوم لیکلو نو په دې کې ګناه نشته. په ګس لاس باندې داسې مبارک الفاظ چې سوکولی کی او بیا دی او دس کوي نو خامخا به دی ګناګاریږي. د دې د وجه اول به دی دا نوم نه لیکي مبارک کلمات باندې لیکي او کوي لیکل نو د واشروم د تلون مخکې دا نمونه د مبارک کلمات به صفا کوي غنی دی به ګناګاری. جی بس دوباره تکوي سیدھا انشاءاللہ اللہ ہم خوشحال ہے انشاءاللہ. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.